درس ابتدار مسكين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. والذين اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرینو، زما مثال په دې ځای کې د یو قربه دی او د مولانا سمیع الحق پېښوري مثال دی. او زه چې بسم الله پنځپیر کې وام د دورې نو بیا زه هیڅ چاته نه ځم، غم خادوله هم نه ځم چې ډېره مجبوري ني. خو ما ته چې کله یوسف ووی نو زه د یوسف د وجې یا د عرب علي شاه د وجې د دوی د وجې نه ما ته داسې ښکارېده لکه چې قایم شاه کاکا داغه په نوم جماعت، داغه په نوم مدرسه او دا ځای آبادېدل، بیا په دې کې د قرآن او د سنت خدمت، دا د هغې یو صدقه جاریه ده. زه د دې وجې نه راغلم چې د قایم شاه کاکا مولانا قایم شاه د هغه خاورې د حاجي فیروز شاه خاورې هغه زموږ نه هېرېږي او چې پښتوني غیرتی پکې نو هغه د پلار دوستان چرم نه هېروي، همیشه یاد ساتي. الحمدلله ثم الحمدلله. نن په دې ځای کې د دواړو بچي د دواړو زامن یو ځای جوړي، یو بل پکې درس کوي، یو خدمت کوي، یو بل قرآن کوي، یو مرسته او تعاون کوي، یو بل درس کوي. نو دا د هغه مشرانو خوش قسمتي ده. حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث. چې کله بنده مړ شي داغه د عمل لارې بندي شي، خدري لارې چې باغی باندې هغه ته اجر رسی. پای کې یو د اولد صالح يدعو له، هغه نیک بچي
چې هغه پلار لا دعاګانې غواړي هغه نیک عمل کوي هغه پلار دې اجر بخي صدقه کوي او پلار ته اجر بخي نو او ولد صالح يدعو له نیک بچه چې هغه دا پلار د پاره دعاګانې غواړي دغه شک نشته نن د یوسف په زړه کې درد او دا هغه درونو په زړونو کې درد نو دې ځای کې دا جمعات جوړ کړ دا مدرسې جوړ کړه پیسې ولګولې او وخت به زما سره سلام مشوره کولا زبم کله به لار تیرې دما دیغه براو جارو تم خصوص به خبرول نه او ما با قاتل چې دا ځای جوړیږي دغه بعد قرآن کریم خدمتي د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت وای او بیا پدې کې با کلاسونه وي کچات نه وای پوخات نه وای اول وای دویم وای دا نوی مولیانو ته درجه وای متوسطه اولا او ثانیه د ټول مونږ د خزو لایخي مدرسوم جامعه محمدیه او جامعه پلاني او پلاني د درجو هم دغه سینمونه ای خوا په خوا به ته مونږ کچات نه وي پوخات نه نو دغه سه د کچات نه بعد طالبان شروع شي هغه به سبقونه وای د دې محلي د دې کلی د دې علاقې بچي هغه د دین خبردار شي او په دین باندې به پوه شي زګداسي او دور را روان دي چې مادیات زیات شوي دي د فساد سيزونه زیات شوي دي موبایل د هر وړو کې اولوي په لاس کې دي لو فرای لارې په کې خودل شي نو بدیږي کې او سړی خپل بچي د دین خبر نکي نو دا به داغه نقصانی چې سبای بچي په غلط لار رواني او که د دین خبر شي نو کم سے کم که شیخ القرآن او شیخ الحدیث نئی ملا نئی مفتی نئی خو بی دین بنی دیندار بئی دام پورا چې د پښتنو بچی د بی دینای نه بچي او غي د دین په لار باندې رواني ما چې کمایات لسته او پای کې او الله د دې ذکر کوي الله فرمایي والذین تبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما لدناهم من عملهم من شیء آغا کسان چې دا غي اولاد دا غي تابعدار شو د ایمان د وجه او د ایمان باغلاره د خپل مشرانو پس لاړل کمومی خو الله وی زبد دای درجه نور اوچتا کم او دا غپلارانو سره به اوځای کم او دانه چې پلار درجه به تا کما کما دی اولاد لبو الله درجه زیاته کم د پلار سره به اوځای کم زما امید ده زما یقین ده چنند مولانا قائم شاہ صاحب او د حاجی فیروز شاہ صاحب بچی هغه د دین خدمت کوي او دا به ان شاء الله نورم په مخ کې باندې زی زمون درس لا پنځبیر دا د دې ځانه زنانه مرضی اوس مرضی وختي چې درس ختم شو ما د کور کې خبره کوله یا زنانه رالی هغه وی چې شیخ صاحب بنن یا حسین ترازی ما وته چې موږ ته پته نشته ما وته یې رزق سلاکم خدا میرو ګنور کله زوا ما خو په دې راځو کې زما بیا هر سیری صرف درس یادي نو ما نن به زما یا حسین ته هغه خوشاله چې نن به زمونږه کلی ترازی موږ په دې نیت راغلیو
چې موږ تاسو ته مبارکي درکو چې دوره ښایسته جومات دوره ښایسته مدرسه دوره ښایسته ځای جوړ شه او دې کې به د قرآن درس کیږي تاسو ټول به په دې کې شمولیت کوئ ګورئ دا ټول عمر تېرېږي یو سړی واورې خرڅوله امام راضي واقعه ذکر کړې ده واورې خرڅوله چې مازدیګر شه نو چغې کړې وایي ایماندارو که په ځان رحم نه کوئ نو په ما خو رحم وکئ که نه که تاسو یخې اوبه نه څښئ په ځان رحم نه کوئ نو په ما خو رحم وکئ که نه ځکه که تاسو ما نه هلئ او که نه هلئ خو دا واوره اوبه کېږي او ختمېږي دا ژوند هسې هم روان دی ځي نو که ته پکې څه کار کې او که نه کې خو ژوند روان دی خو چې ته پکې د خدای کتاب ته کښېنې دا یو میاشت کښېنې نو دا میاشت دې په کار راله او دا به درله فایده درکړي نو په دې درس کې شرکت وکړئ درس کې شریک شئ دا زمونږ ځای دی زمونږ مرکز دی دا یوسف دی او اربلی شاه دی او دا زمونږ روڑا دی کشران دی منگ بدایل تسلی ورکو دانا چه زمانگ تامی او لالچونی الحمدللہ منگ اللہ دا آغینا پاکڑیو مینا محبت یا بخبل زائی خو بدین یا دا مینا او دا محبت شتے چه دای مشرانو دا دین خدمتگارانو بچیوم دا دین خدمتگاران دی چا دا آغای مرگرتیا کڑی وا او سوک با دا دی مرگرتیا کئی منگ با ټول دی سر مرگرتیا کئی او انشاءاللہ دا زائی بخو پا مینه پا محبت باندی چلو اللہ دی زائی لڑی رد راک سیب ای راغلی دی او غیب تفصیلی بیان کئی او تاسو بخو پا مینه پا محبت باندی ناسی زخوستڑے ہم یما درس میں دیر کڑے ملمانوم راضی نو په دې لک بیان اکتفا کوم الله دې ما او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي.